نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ممتاز بعد الله جل جلاله انتهایی شکر ادا کوو چې مونږ ته د اسلام او د ایمان غوندي نعمت را نصیب کړی دی او په دې خبره هم د الله جل جلاله انتهایی شکر ادا کوو چې مونږ ته د ازادي غوندي یو نعمت را نصیب کړی دی پاکستان نه علاوه دنیا کې 50 نه زیات اسلامی ممالک دي خو کومه ازادي چې پاکستان کې ده داسې ازادي په نور ملکونو کې نشته لکه څنګه کسان لاس کسان لا یو اجتماع د کور نه وځي د حکومت کې دننه هغه یو حاکم وخت خلاف احتجاج وکړي نو د حکومت ته طرفه په دې باندې هیڅ پابندي نشته لکه څنګه چې د کور نه وځي او په امن او په سکون سره د لاړ شي احتجاج وکړي دغه سي د امن او په سکون سره کور ته راوپس شي نو دا څونه زیاته ازادي ده استاد جل مکرم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس ګمن حفظه الله هغه اصول بیانوي وای ما لا یدرک كله لا یترک كله وای د ازادي چې کومه ده د دې مختلف درجات مختلف پهلوی دي وای که یو کس ته مکمل قسم ازادي نشي ملاو مکمل نعمت نشي ورته ملاو نو دته چې څونه نعمت ملاو شوی دی په هغه باندې د الله جل جلاله شکر ادا کوي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید وای کچیرته تاسو د الله جل جلاله په نعمت باندې شکر ادا کړئ نو الله جل جلاله به تاسو ته نور نعمتونه هم درکړي او کچیرته تاسو د دې نعمت ناقدری وکړئ او ناشکری وکړئ نو الله چې کوم نعمت تاسو ته درکړي دي دا نعمت به هم درنه واخلي دا سموي چې مونږ غلامان یو او د غلامی والا زندگی تیرو بلکې مونږ آزاد یو او د ازادي ول ژوند تیرو پاکستان مونږ تاسو ته څونه ازادي را کړې ده که یو کافر کس هغه زمونږ ملک تراشي پاکستان تراشي هغه ته کلمه وای د دې لپاره چې زه مسلمان شم نو حاکم وخت چې کوم دی حکومت په دې باندې هیڅ پابندي نشي لګولای دغه سي مونږ تاسو که یو دا خواهش وکړي چې یاره زه اسلامي سنت طریقه باندې پګړې په سره وم او سنت طریقه باندې زه ګیره پرېدم نو په دې باندې هیڅ پابندي نشته دغه سي مسلمانان چې کوم دي هغه 15 وخت مونږ کوي نو د دې باوجود هم د حاکم وخت ته طرفنا په دې باندې هیڅ پابندي نشته دغه سي بیا پاکستان کې څونه ازادي ده چې مانځه باندې پابندي نشته او پروژو باندې پابندي نشته دغه سي په لباس باندې او په ګیره باندې هر قسم چې څوک اعمال کوي په هغه باندې پابندي نشته نو که یو کس عالم یا خطیب د خپل مسلک عقاید او مسائل بیانوي نو په هغه باندې پابندي نشته د دې خلاف چې کوم بهر ملکونه دي اسلامی ممالک چې دي هغه که خطیب وي او که عالم وي هغه چې کومه خطبه وایي د جمعې والا د اختر منځ کې چې کومه خطبه وایي دغه ته یو تیار او تیار شوی لفافه ملاويږي تیار شوی کاغذ ورته ملاويږي هغه صرف د دې کاغذ نه خطبه ویلی شي د دې نه زیاته خطبه نشي ویلی نو څونه د الله جل جلاله په مونږ تاسو باندې فضل دی چې د ازادي یو نعمت راکړی دی دغه سي شاعر اسلام علامه اقبال رحمت الله علیه هغه یو کتابه کې لیکلي دي وایزه وای ما چې کوم د پاکستان ازادي په دې ځنه پویدم خو چې کله زه بهر ملکو ته لاړم اسلامی ممالکو ته لاړم بیا ما ته پته ولګید چې پاکستان کې څونه ازادي ده نو په هر پهلو باندې د پاکستان په هر پهلو باندې د علماء دیوبند یو ځان ته کردار دی هغه که ازادي په لحاظ سره وي او هغه که د پاکستان د جوړولو په لحاظ سره وي په هر لحاظ سره د علماء دیوبند چې کوم کردار دی داشته نو
ما تاسو ته دا خبره بیانوله چې الله جل جلاله د پاکستان په خلکو باندې یو خصوصي فضل او کرم کړی دی چې یو ازادي ورنصیب کړی ده. نو مونږ تاسو ته ټولو ته پکار ده چې دا کومه ازادي چې الله پاک مونږ ته راکړې ده په دې باندې د الله جل جلاله شکر ادا کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.